السلام علیکم. یو څو ډیر اهم خبرې دي. د دې رژیم چینج نه پس چې کم په ملک کې ظلم، فسطائیت او د انساني حقوق خلاف ورزیانې شوي دي، نو هغې باندې اوس د ټولې دنیا نه اواز چوتیږي او پاکستان د دنیا نه علیحده ځان نشي کولی، ځکه چې پاکستان 26-27 کنونشنو باندې دستخط کړی دی چې کم کې بعد د انساني حقوق تحفظ کوي، هغه به د مذهبي روادارۍ کوي، د اقلیتونو به کوي، د فریډم آف سپیچ به کوي، ډیر زیات دي. او پای کې دام د یورپی یونین موږ له یو سپیشل سټیټس راغلی، هغې ته وایي جی ایس ټي پلس سټیټس. هغه دا دی چې یورپ ته زمونږ ایکسپورټ چې دی ټیکسټایل ټیکس فریزي، نو تقریبا د $10 ارب زمونږ هلته ایکسپورټ روان دي. نو هغې کې دا شرطونه دي چې دا دله په دې درکو چې تو خپل ملک کې د انساني حقوق خلاف ورزیانې نه کوې، ته به د فریډم آف سپیچ کې، او ته به د مذهبي رواداري کې او اقلیتونو ته به سهولتونه ورکوې، ته به ظلمونه ستا په معاشره کې یا په قانون کې نه کېږي. نو چې دغه کله بیا هغوی ګوري، نو بیا په دنیا کې د دې خلاف اوازونه چوت شي. اول تاسو ته دا چې پته ده چې د امریکې په پارلیمنت کې سینیټرانو یو قرارداد پیش کو، او هغې کې د پاکستان کې د فراډ الیکشن تحقیقاتو، سیاسي قیدیانو، انساني حقوق خلاف ورزیو، په سوشل میډیا پابندي او دا ټولې خبرې وې پکې. بیا د برطانیې پارلیمنت کې قرارداد پیش شو، او پرون چې کوم دی د کینیډا په پارلیمنت کې یو قرارداد پیش شو چې پاکستان کې کم سیاسي قیدیان دي او د عمران خان خلاف جعلي مقدمې دي او هغې پکې قید کړي، د دې خلاف قرارداد پیش شو. نو دا زموږ ریاست چې څه کوي په عالمي سطح پاکستان تنها کوي، بدناموي یې. د خدای دپاره پاکستان یو ډېر ښکلی ملک دی، د هغې د عزت خیال وساتئ. تاسو خو به ریټایر شئ، ډېر خلک لاړ به شي، او موږ غریبانان او پاکستان به دلته کي او همیشه به قایم وي. دویم خبر دا دی چې امریکا کې زموږ یو سفیر صاحب دی، هغه یو 2 کارنامې کړي، او دا خبره شهباز ګیل په خپل ویلاګ کې کړې ده. امریکای سفیر چې کله قرارداد پیش شو، نو امریکای سفیر فوري بدل کو او بل یې ولیږو. اکثر دا پکې ډېر پروفیشنلی، خو ډېر سفارشیاني یا د چا په خواهشات وي چې ته به هلته زمونږ امیج ښه کړې. نو هلته کې چې کوم سفیر صاحب دی، د هغه نوم رضوان سعید دی. چې لاړو نو هغه بزنس کمیونټي، پاکستانیان کمیونټي راوغوښته، سې سفارتخانې ته راوغوښتل او سې په زوم باندې میټینګ کو. زوم داسې چې کمپیوټر ته سړی مخې ته ناستي، لیپټاپ ته، او هغه ټولې دنیا سره کنیکټ یا د پاکستان کمیونټي سره، او هغوی خپل پریزنټیشن سفیر صاحب وکړو، بیا سوالونو. په دغه دوران کې زوم کانفرنس کې د سفیر صاحب د لیپټاپ نه یا د سفارتخانې د چا د غلطۍ د لاسه په زوم کانفرنس کې بلو پرنټ فلم، فاش فلم وچلیدو، او خلک ډیر حیران شو، ځکه چې ډیر خلک په کورونو کې ناسو، او په کورونو کې ناسو غیر چاپیره ورسره بچي او فیملی و، او دا فلم وچلیدو. اوس په امریکا کې هر څه ازادي ده، خو د ماشومانو ته د فاش مواد رسایي یا دا چې څوک کوي، دا ډیر خطرناک ترین جرم دی. او اوس هلته هغه خلک دا کوشش کوي چې موږ وکیلانو رای والو چې دا حرکت کم کړی، نو د سفیر خلاف هلته ایف آی آر درج کړو. دویمه واقعه دا مبینه طور شوې ده چې یو ښځې صحافي ته تپوس کړی دی چې تا دلته موږ ته وایې چې پاکستان کې دا دي، او یا د امریکې باندې تنقید کوي. نو پاکستان کې خو ډېر بد حل دی د انساني حقوق. د دې سوال جواب ورسره نه و. بیا یې مبینه طور پر شهباز ګیل وایي چې د سفارتخانې عملې د هغې صحافي نه هغه موبایل اغستی او هغه ویډیو یې ډیلیټ کړی. نو هغې ورته بیا ووایي چې پاکستان کې امریکې په سفارتخانه کې دا حل دی چې موږ آواز نشو چوتولی، سوال نشو، نو پاکستان کې به څه حل. نو دا عالمي سطح باندې پاکستان د دې نااهلو سفیرانو یا نمایندګانو چې دا په سفارش لګېدلي نور بدنامي کوي. یو پروپیګنډا حکومت د تیر یو 15-20 ورځو راسې کوله چې په دوبۍ کې په پاکستانیانو کمې د ویزې پابندي لګېدلې ده. نو دا د تحریک انصاف هلته سیاست کوي، سیاسي خبرې کوي، ویډیوګانې اپلوډ کوي، هلته تحریک انصاف ورکر د دې وجې نه ده. نو دا بالکل دروغ او بکواس او د هغې ډیټا چې اوس راله، نو تاسو ته به اندازه وشي. دې وخت کې په دوبۍ کې په پوره یو ای کې 5292 کسان په جیلونو کې دي پاکستانیان، په هغې کې 2740 په منشیاتو کې دي، پوډرې وړي، آیسې وړي، چرسې وړي، پای کې ګیر دي. 704 کسان چې دي په غلا کې ګیر دي.
69 کسان چې دي په ډاکه کې راهزني په لارې کې اچانک پیسې اغستې مال یې اغستو 52 کسان غیر قانوني طور دوبۍ ته تللي په جیلونو کې دي 147 کسان په قتل کې دي هلته قتلونه کړي دي په جیل کې دي او دا نور چې دي په وړو جرایم کې دي نو دا 5292 پاکستانیان په مختلف جرایمو کې دي په دې وجه په پاکستانیانو د ویزې ریستریکشن لګولې پابندي ده حکومت ولا دا دغه ورکو چې دغه کوي سیاست کوي تحریک انصاف والوں دا کی بالکل غلط خبره بل دا چې تحریک انصاف په 24 تاریخ باندې احتجاج کوي حکومت ډیر پریشان دي 300 کنټینر د نن بیګاش پینه په اسلام آباد کې لګیدل او ډی چوک ټول سیل کړي دي خو بیا پکې دمکی ورکړي چې څوک طالب علمان یا خلک په دې کې شرکت کوي موږ به د هغوی شناختی کارډونو پاسپورت بلاک کوو د پاکستان پاسپورت دی وخت کې د دنیا په دریو بدترینو ممالکو کې او د امن و امان صورتحال کې په دنیا کې په 142 نمبر دی نو کو پاسپورت د پاکستان سره ډیر ښکلی وي او بلاک کوي نو بیا هم خلک نو پاسپورت هم په دریم بدترینو کې دی او ته دا دمکی ورکوي چې پاسپورت به بلاک کو شناختی کارت به بلاک کو دا ته د ملک خدمت نه کوي دا ته ملک نور تباهۍ ته بوځي چې د خلکو نه د پورامن احتجاج حق علي نو دا ته خلک دې طرف ته بوځي چې ټوپک راوالي نو پورامن احتجاج ته پرېږده نو ټوپک ته به نه ځي خو د هر لاره ولا بنده کې نو بیا مزاحمت کوي او ټوپک ته بلاس کوي ابا نور بیا ریاست ته نقصان کوي نو داسې خبرې نه دي پکار بل یو ډیر اهم خبر دی چې سټیټ بانک ریپورت جاری کړی دی چې پاکستان قرضې د ټول هایست لیول ته ورسېدی او دا ټوټل دی 85,836 ارب روپے قرضې او صرف په یو کال کې پکې اضافه شوې ده 7,417 ارب روپے پکې په دې یو کال کې اضافه شوې ده نو ملک تباہی ته روان دی ادارې تنزلې باندې دي امن و امان صورتحال تباه دی په تیر 8 ورځو کې 70 سکیورټي فورسز شهیدان شوي ځوانان په بارډر کې په امن و امان کې او زموږ ادارې او انټیلیجنس ادارې چې دي هغوی دلته کې سیاسي خلکو پسې نښتي دي د خدای د پاره کم کار چې دی د ملک د حفاظت هغې له توجه ورکوي سیاست به سیاستدانان کوي څو پورې چې هر اداره په خپل دایره اختیار کې نه راځي د پاکستان په دې حالاتو کې ماته خو څه مستقبل نه ښکاري کو تاسو ته یې څه ښکاري نو کمنټ پې لازمن وکړئ او وجه وښیئ چې د دومره تباحال معیشت سره د انساني حقوق پامالۍ سره د سیاست د تباهۍ سره ادارې ډېر په تنزلې دي سپریم کورټ یې تباه کو د دې نه پس به د پاکستان څه مستقبل سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته